بل په دې قهر دا قوت ته ځای په ځای ناست وریځ واو نه واو میاش واو نه واو یوه کمه واو یو زیاته واو پلانی اختر کړی او نه چې چا قاسم علي خان جومات د 300 کالو د حق جومات دی 300 کاله اوسم حکومت د خپل ځان اوشلولو چې سبا اختر نشي ویشلولو څنګه به نشي ولې به نه کېږي رویت هلال اعلان نه دی کړی په غبرګو کې نه د دې رویت هلال تپوس خو کوي چې دا دي کې دي څوک دا پته خو لګوئ که ټول کالم حکومت پسې بد وایي دشمن می خو چې روجه و اختر راشي نو حکومت هم صاحبه د پلار شي حکومت اعلان نه دی کړی نو حکومت څه قاضي دی مفتی دی پاسپورټ امیر څه شي رویت هلال خزر رویت هلال اعلان وبهوکي تاسو کې چې چا میاشت لیدلی رویت هلال ته ورسېدی شئ ورسېدی شئ یو تانیدار ته ورسېدی شئ دا کومو خلکو چې میاشت لیدلی وه د پیشتخریو او د جمرودو او د اورمړو دی رویت هلال ته رسېدی شو قاسم علي خان تم په 10 بجې راورسېده چې ټانګه او سورلی ورته نه میلاوېده نو کراچۍ او اسلام آباد ته به څنګه رسېده او رویت هلال والا نو یو کم ده او دوه کم ده ما وکړه ما ونه کړه اختر کې راته یو سړی وایي چې زما خو روژه وه دا تاسو څنګه اعلان کړی مل مونږ داسې اعلان کړی چې تیرا تنظور سړی ساډے نال جنگ کیتی اپڑا سپرا تنگ کیتی ویلا مل تیرا تندور سڑے ساڑے نال جنگ کیتی اپڑا سپرا تنگ کیتی خدای دې دسې روجه که چې کور دې دا پلارم ورپسې وران شي خدای دې دسې روجه که ماله دې څه زور راغی چې روجه دې او یا دې اختر کو نو ماله دې څه فایده راغله دغسې به چې زه ژوندی په سینه غشي در منډم انشاءالله او د قاسم علي خان جماعت کې د مفتی عبدالقیوم زوی داسې کینولی دی چې انشاءالله د پلار نه زیات دی او د پلار نه تکړه دی 200 علما ناستو ګوانو کې اعتکاف والا هم راغله امامان ور سره و په طلاق قسم وخوړو کومه نقشه چې جوړوله قسم په خدای دی چې په هغه نقشه کې د 10 واړو د میم سیم فرق نه و 10 واړو یو رنګ نقشه جوړوله بیا خبره دا ده چې لږ سوچ وکئ چرته دې دا قوم د سړي زامنم شي 2 کسو ګوی وکړه اختر 2 کسو ګوی وکړه روجه شوه په دې کې نه جګړې شته نه پرې جنبې شته نه پکې رویت هلال شته نه پکې مویت هلال شته هیڅ نشته که په یو مالت کې نیمه مالت کې اختری او نیم کې روجه جایز دي چا روجه میاشت لیدلې د اختر کو جایز دي چا نه د لیدلې اختر نه کو جایز دي دې کې د جګړو څه خبره دې کې د باسونو څه خبره اور مجلس چې چرته لګېدلې اور مجلس 29 او 30 یو 19 اوس وخت سهار یو راغی وایي زمونږ مولیاوي چې د دې روجې کفاره به ورکوئ تاسو روجه خوړلې ده بس یو ښه ناپړي ته مې ورته وشغوله پوه شوې او زه په منبر نشم ویلی خو بس یو پوره ایټم بم مې په استعمال کو ته دې ته اوس ګوره ملا وایي چې دغه نشته مل دې ملا له څوک تلي نه دي ملا کې هم دا خارق شته که نه چې ماله ولې رانغړ زه خو ملا یم تاله به ولې درځي
د 300 کالو د حق د فیصلو مرکز دی قاسم علي خان، او ان شاء الله خدای به تر قیامت جاری لري چې د دې قوم په دې زړه سنبې نه باسي. بیا رؤیت هلال کې وګورئ، وابیان، شیعاګان، بریلیان، دیوبندیان، 4-5 قسمه خلک دي پکې بې خمزه چې یو وایي چې زه منم، درې نه مني، چې درې وایي مونږ یې منو، دا یوې نه مني. مصیبت دا دی، غم دا دی. ته د یو مزاج سړی ما کېنوه، ته وګوره چې کېږي که نه کېږي.